بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه د صحیح کوم قوانین شروع کړیو نو بای کې اولنې قانون وای اولنې قانون څه ضربت والا قانون ویم ضربنا نمبر 1 او ضربنا نمبر 2 بل کم قانونو ضربتم انتم والا بلو ماضی مجهول والا بل مضارع مجهول بیا اسم فاعل بیا اسم مفعول بیا ماضی چار حرفی والا بیا تای زائده متعارضه والا بیا بیا ما قبل مضارع ما قبل اخر والا حرکت او بلو ورون سبق کې من کم ویلو ضربا مضارب والا قاعده ضربا او مضارب والا او بل یو کوم ویلو ضربیان ما دا سویل چې نوم ته منګه وګورو کنه نوم نه منګه د قانون پته لګولې شو چې دا کم قاعده ده نو لاولنې قاعده ضربا مضارب والا موږ دا ویلو هر هغه الف چې مخکې ته زمرا غلي یا د مخکې کسره راغلي نو زمي په صورت کې د الف په وسره بدلول او دا کسری په کې بیا سره لکه د صغار باندې کله موږ مضارع جو ماضی مجهول جوړو نو صاد باندې موږ زمو کړه او الف موږ په وسره بدل کو زوري پته جوړو او مضارب د مصراب موږ جوړو نو میم او صاد لمنګ زبر ورکو دریم د الف راوستو دران ورستو الف راغی نو هغه الف لمنګ په سره بدل کو بیا سره بل قاعده ضربا ضرب بیان چې کله هغه اسم چې دای په اخر کې سره غلي الف مقصوره سره غلي الف مقصوره راغلي نو بیا به چل کوم موږ او د دینه سره الف د جمع یا الف د تثنیه ولګي نو دا الف مقصوره په یا مفتوحه سره بیا د فائدې په تور باندې موږ دا خبره کړو چې الف په دوه قسم نه الف مقصوره د څه په صورت کې لیکل کېږي دا یا په صورت کې لیکل کېږي او دویمه خبره به کېږي چې الف مقصوره نه راکودل کېږي او الف ممدوده راکودل کېږي او د الف مقصوره نه ورسره حمزه نه د الف ممدوده نه ورسره سره غلي حمزه راغلي دا خو زاړه قوانینو دا سو ویل شو 13 نن پکې موږ وایو قانون نمبر 14 دا قاعده مخکې شوی دي الف فاصل والا قاعده الف فاصل والا الف د فاصله تاسو ویل لري کنه چې کله نون د جمع مؤنث نون د جمع مؤنث په پیژنې کنه لکه هغه د فعل مضارع هغه سړي چې په اخر کې نون د جمع مؤنث راغلی اگر د غایب څخه یو کده حاضر څخه جمع مؤنث غایب څوم نمبر څخه غلا شپږم او جمع مؤنث حاضر 12 دولسم نمبر څخه نو چې کله هر قانون چې د جمع مؤنث او فاعل وي او د دې سره نون تاکید یو ځای شي سو سره ځای شي نو سو نون راشي درې نونونه د درې نونونه په کلام عربی کې راتلل چون کې ناروا دي نو په دې په صورت کې به سره سره لګاو په مېز کې په کال د فاصله لګاو پوه شو مې معنی لگا اضربنا اضربنا اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا نو چې دې اضربنا سره منګه نون تاکید ثقيله ولګو نو دا نون تاکید ثقيله په اصل کې مشدد کنا نو سونو نه راغلل درې نو سجو اضربنا نو بری په مېز کې به الف راولو صبر راولو الف راولو نو سبد جوړ شي وس ګورای تاسو موږ ویډیو ولته کې چې کله دا نون نمخ کې الفي دا نون بسر راځي مکسور برازي او چې د نون نمخ الف نه نو صبر راځي مفتوح برازي لګل الف نو موږ اضربنا نو وي سوي وي او چې کله موږ الف راغلو بیا بسو نو دا په یو طریقه خدا شولا چې کله د نون د جمع مؤنث سره نون تاکید ثقيله په وشي نو د دې په مېز کې الف د فاصله راوړل کېږي پوه شو به باندې نون د جمع مؤنث او چې دې سره کله په سبو وشي نون تاکید خو چې نون د جمع مؤنث ګورخه نون د جمع مؤنث اوس پتاو مثال زو پای کې باندې چلیږي یا دا غوز امر منګه جوړ کو لا او زموس منګه دغه جوړوي د یزربنا او تزربنا منګه جوړو نو یزربنا منګه چې تاکید څنګه جوړو درې مستقبل معلوم وخت بالام تاکید نون تاکید ثقيله طریقه ناراضي په شروع کې بسو لګوما لام ولګم په شروع کې بسو لګوما لام ولګم په اخر کې با نون مشدد ولګم نون مشدد چې ما ولګم نو سبا شي لا يضربنن سجو نسون نون راغلل درې نون راغلل سره راغلل درې نون راغلل نو په دې درې نون په مېز کې سره وسو الف راوستو پوه شو مې معنی اوس په دې کې موږ دا خبر اوکړل دا به ضروري
چې په نون د جمع مؤنث سره نون د جمع مؤنث سره چې کله نون د جمع مؤنث می او فاعل می کله د دې سره نون تاکید یو ځای شنو بیا په کوم راولو اوس په قران مجید کې ډېر څه مثالونه دي چې پای کې نون د جمع مؤنث نه لري او درې نونونه په یو ځای کې راغلي دي کوم ځای ده لمتنني 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 درې راغلي کنه راغلي ها یا په قران مجید کې دغه بل څنګه مثال له د تحاجوني نو پدې کو یو تحاجونني په اصل کې څنګه الله کې دوه راغلل ته موږ ادغام کړه دا نه بلکې څنګه مثال دی قرآن مجید کې لا يكونن ګوره لا يكونن کې سو نون راغلي درې راغلي لا يكونن سو نون دي لکه یو دا او دوه دي کنه نو دلته اوس په مې کو قاعده تفاصیل نه راغله نو دلته کې دا نون چې نه دا د جمع مؤنث نه ده بلکې دې ماده چې نن دا کاف او نون ده سره کاف او نون پوه شئ نو دا نون چې دا د جمع مؤنث نه ده نو چې نون د جمع مؤنث او هغه سره کله نون مشدد ولګي نو بیا پای الف راوړل کېږي دلته کې نه راوړل کېږي نو څنګه قاعده شولا چې کله نون د جمع مؤنث چې د فاعل علامه هم نون د جمع مؤنث چې د فاعل علامه هم وي نو په دې صورت کې چې کله درې نونونه یو ځای شي یو په منځ کې پکې سره راوړل واجب دي الف د فاصله راوړل واجب دي فاصل معنی چې دې په منځ کې فرق راشي دا ولې ځکه چې عربيان دې نشي ویل لکه اضربنا چې دې سره قانون تاګې ثقيله په شنو څه شو اضربنن او په منځ کې به موږ الف ولګو چې څه شو اضربنن په دې پوه شوي هو دا قانون وجوبي دي بل قاعده 15 نمبر دا موږ ویلي دا ها 15 نمبر قاعده موږ ویل نون اعرابي والا کومه قاعده ده د سلورو سوراتونو کې نون اعرابي چې کلمې په اخره کې راشي دا به حذف کیږي سلورو سوراتونو کې بنون اعرابي څه کیږي نمبر 1 د جوازم او داخله دو پوښ کې جوازم حروف جازمه پیژنې کنه کم دي ان لم لما لام الله ویلو کنه چې فعل مضارع باندې کله دا 15 حروف داخل شي نو علامه د باقو د غلبه په مفرده خمسو له جزم ور کوي د وو څنګه بنونه اعرابي لري کنه لکه یضربانی یضربون نه یضربانی یضربون په دې باندې کله لم داخل جو نو څه بشي لم یضربا او لم یضربو واښوي نو په څلورو صورتونو کې نون اعرابي حذف کول واجب دي نمبر 1 د سبا صورت کې جوازم او داخله دو په وخت کې نمبر 2 د نواسب او داخله دو په وخت کې نواسب کوم حروف ته وایي چې نسب ورغی ان لم لما لام امر لا اله ان لما لام امر لا اله نا ان لم نه ان لن کای اذن دا چې کله په فعل مضارع باندې داخل شنو سب ورغی یعنی 15 سیغونه نسب ورغی دوه سیغونه لقد یضربان یضربون د بری ملن داخل شنو سب شي لا یضربا لا یضربو واښه مې باندې ها یو د سبا وخت کې د جوازم داخلو وو نمبر 2 دا نواسب داخلو حروف ناسبه ان لن کای اذن او دریم دا نون تاکید ثقيله یا خفيفه په وسکیدو په وخت کې چې کله دې سره سو یو شي ورال کې چې موږ تاکید څخه جوړولې بای کوم ویلو کنه چې کوم با د ټول څخه په شروع کې لام ولګاو او په اخره کې بنون ولګاو کم ځکه چې نون عربي دا بلری کنه ها یضربان یضربون او تضربین نو چې کله موږ د دین لام پکې په شروع کو لګاو نون پکې مشدد کو په اخره کې نو لاول به نون عربي لري کو نو د نون تاکید ثقيله او خفيفه په وسکیدو په وخت بدل ورکو پوه شو به معنی او دریم دا سلورم د امر حاضر معلوم جوړولو په وخت کې د امر حاضر معلوم جوړولو په وخت کې لکه تضربان تضربون لندرینه بس جوړ شي اضربا د تضربون نه بس جوړ شي اضربو پوه شو به قاعده باندې ها څنګه دا چې درې قاعدینوم نون عربي ولا قانون دي سره نون عربي څه ته وایي هغه نون ته ویل کېږي چې د زمي په عوض کې راغلی د څه په عوض کې راغلی د زمي په عوض کې لکه موږ دا مخکې دا ویل دي چې یضربو ده سره یضربو د دې ځای تسنیه څخه جوړو ما
نو دې سره بدل تسنیه الف ولکم سبا ولکم خدا زمه چې مال نه کړل د دې زمې په اوس کې چې کم نوم راځي نو دې ته نون عربي او یزربانی خو شو به معنی یا د دې یزربونه ته د جمع څخه جوړو ما ها نو ما وسره د جمع لپاره واو ولګاو خو الله کې زمه چې ملي کړل دې په دې باندې نون عربي نون عربي هغه نون ته ویل کېږي چې د زمې په اوس کې راغلی د سبا اوس کې راغلی سلور سورتونه دي چې الله کې نون عربي حذف کول واجب دي سلور سورتونو کې نون عربي حذف کول واجب دي هغه سلور سورتونه کم دي جوازم داخله دو په وخت کې نواسب داخله دو په وخت کې او دا نون داخله ثقيله او خفيفه په وسکیدو په وخت کې داخلي دي نو په وسکیدل په داخلي دل په اول کې او په وسکیدل په اخیره کې وي او بلو دا امر عادل معلوم کړو پرې باندې پوښوي تاسو پرې باندې پوښوي یاد بشي راته دا اولنې قاعده څنګه وا الف فاصل والا چې اسانه خبره خدا دا چې په کوم ځای کې درې نونونه راشي یو پکې د اصلي نوي دا اصلي نوي یو نون په مېز کې په الف فاصل لړل واجب دي یاد سي چې کله نون د جمع مؤنث چې د فاعل علامه وي نون د جمع مؤنث چې د علامه وي او د دې سره نون تاکید ثقيله په وشي سو سره په وشي نو په مېز کې الف راوړل واجب دي یو دا قاعده شوله او دویمه دا چې سلور صورتونو کې نون اعرابي حذف کول واجب دي په سلور صورتونو کې هغه سوسي دي چې داغه په شروع په اخره کې نون اعرابي راځي هوا کم دي سلور د تسنیه دو د جمع مذکر او یوا واحد مؤنث حاضر یضربان تضربون یضربون او تضربین پوه شئ نو سلور صورتونو کې نون اعرابي حذف کول واجب دي نمبر 1 دا حروف جوازم داخل دو بوکه نمبر 2 نواسب داخل دو بوکه او دریم نمبر د نون تاکید ثقيله او خفيفه په وسکیدو په وخت او سلورم نمبر امر اعظم و شو به معنی د لولنې قاعده وایو قسمه ده الف د فاصله والا قاعده وایو قسم وروي صحیح او غلطي چې صحیح و ما ته پته ولګي غلطي زه بیا برابر کم تاسو ها وای یریږي شرمېږي مو کنه ډایرکټ تاسو زوتوي زما سره کنه نون د جمع مؤنث وای ها او هغه فاعل علامه همي دکنه نون د جمع مؤنث چې کله وسره سپي وشي کله وسره نون داګه دي ثقيله ولګي نو سونو نه راغلل درې نو په مېز کې پکې الف راوړل واجب دي او بل قاعده وای کنه چې نون عربي په سلور د ګونو کې وای پاسې کنه پاسې نون عربي په سلور د ګونو کې حذف کول واجب دي پاسې وای کنه دا وګرانه خبر نه ها داخله دو په وخت همره سو بچین کې دا خبره را کنه چې دی اوس موږ ته وې ځان بستړه کی بیا به موږ ته سیګي وې بیا موږ کوړه لاړ شو دا به ولي کو بیا به ځان له بکور کې زوتو نه دا پوزول خبره ده وې چې زما سره یو ځای زوتو دا خو د پښتو اسانه خبرې دي ور موږ دا خبر وکړه کینه چې دوه قوانین موږ یو الف فاصل والا او یو چې نون اعرابي والا الف د فاصل داره چې کله نون د جمع مؤنث د فاعل علامه وي د دې سره نون داګری ثقيله په وشي په مېز کې په الف فاصله راوړل واجب دي دا وګرانه خبره نه ده وای تاسو نون د جمع مؤنث سره چې کله نون تاکید ثقيله په وشي نو بری په مېز کې الف فاصله راوړل سری واجب دي پوه شو به معنی او دویم نمبر قاعده چې فسلور ځینو کې نون عربي حذف کول واجب دي فسلور ځینو کې نون عربي حذف کول نمبر 1 حروف ناصبه داخله دو په کې جوازم داخل دو په وخت کې نون تاکید ثقيله خفيفه په وسکیدو په وخت کې دا وایي کنه دا پاسه یو کس وایي ماته یو کس الف د فاصله والا قاعده وایي الف د فاصله والا یلکه دا خبره وکي کنه دا خودونه ګرانه خبره نه ده یاره نون د جمع مؤنث اسم فاعلی د فاعل علامه د فاعل علامه او یو با نه امر حاضر معلوم جوړول پوښتنه پوښ به باندې
دا راواله تدریب راواله دا به ان شاء الله واستو بیا بولی کوي خاجي صفحه نمبر چې دا زما په کتاب کې 40 نمبر دا تمرین باب فتح یفتحو نو فتح یفتحو ګردان یاد ده فتح یفتحو باب څه علامه ده چې ماضی او مضارع به دوانه مفتوح عین وي ماضی او مضارع به دوانه پدې پیج کې چې سهم دي کنه سهم ټکی دي ناغه ټول ټکی بعد دا به ماضی او مضارع به مفتوح عین وي لکه تاسو ګردان فتح یفتحو نه وای فقلا غلا رئيس سلو فتح يفتح فتحا فهو فاتح دا ګردان سو بزین کېشته کنه وز دغه سو بزین کې نه درینه دغه شندوي قطع يقطع قطعا فهو قاطع وقطع يقطع قطعا فذاك مقطوع وزن نهي دا منع يمنع شروع کوي والنهي عنه لا تمنع عنا لا تمنع عنا لا تمنع عنا لا يمنع عنا لا يمنع عنا الزرق منه ممنع ممنعان ممنعين ممانع ممينع والآلة منه ممنع ممينع ممنعة ممنعتان ممانع ممينعة ممناع ممنعان ومنيميعة أفعل التفضيل المذكر منه فقلا أغلوه أفعل التفضيل المذكر بيوه أمنع أمنعان المؤنث منه بس دا وز د دینه دانو ګردانو بدل وای ګور چې چا په لاوله کې دا سر پیسګین نه یاد کړه کنه په لاوله کې ما تاسو سره سختي کوله تاسو په واله مو ځکه چې دا ضروری سبقو چې چاله هغه نو یاد کړو پای کې چل ول کړی دي کنه اوس بده دا اخیره پوره بدغه چل ولې دا دا بدا نه یریږي او دې به یریږي بچیر دا وړه دا سو یو سن وای ځکه چې په لاوله کې نه یاد کړه مندرجه ذیل مصادر سے دی گئی صرف کبیره پڑھا کم چې برته ما قواي ټول مو آیا القطع سی اسم فاعل فقلا غلبان قاطع قاطعان قاطعين قاطعون قاطعين قطعة قطعة قطاع قطع 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 قطعاء قطعان قطعاء قطوع أقطاع قاطعة قاطعتان قاطعتين قاطعات قواطع قويطع الخلع سی فعل مضارع مثبت معلوم يخلع اے بعضی وبګدې سوې يخلع يخلعان يخلعين يخلعون يخلعين سکوي دا فعل مضارع ګرځان دي يخلع يخلعان الجحود سے امر حاضر معلوم اجحد المنع سے امر حاضر معلوم موقت بانون تاکید ثقیلہ امنع عنا
امنعن امنعان امنعن امنعن امنعان الذهاب سي اسم الا مذهبا مذهاب مذهبان مذاهب مذهب ومذهب الجرع سے فعل نہیں حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله خفيفه لا مجهول نہیں حاضر مجهول لا تجرحن لا تجرحون دري سگے بس القطع سے اسم ظرف نور بزانه وګي ها سګي وای هو سګه سره امنعن وزن خپل باندې ما دا وای ځل لیکل د ضرورت نشته وزن سره افعلا مثال نورما افتحن بیا ماده میم نون عین او زائد پکې حمزه او بل بګي نون ده حمزه او بل بګي زائد بر اشتقاق دي نقل باب دي سه اقسام کې نورما او شش اقسام کې هفت اقسام کې او بحث فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفه او صيغه واحد مذکر حاضر باب فتح يفتح بیا وی لتقطعان راځه ولا وزن سره لتقطعان لتفعلان سره لتفعلان مثل لتفتحان حروف اصلي قاف طا عين او د دین علاوه بګی د نور ټول سری زائد برای اشتقاق او سه اقسام کې فعل شش اقسام کې هفت اقسام کې صحیح ده او بیا په بحث سره لتقطعان امر غائب کې دي شي حاضرم کې دي شي امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید او صيغه زرا تثنیه مؤنث غائب تثنیه مؤنث گردان ہو گئے ليقطعوا لتقطع ليقطعنا والثقيله ليقطعن ليقطعنان لتذهبنان چې کله تاسو په دې باندې پریکټیس وشي کنه نو چې بیا ستانه چاته پوسم نه کړه خو ته ور خپل باندې وزن نو باسي لتذهبنان مثال لتفتحنان او سیاق دا حروف اصلي ذالها با او زائد بر اشتقاق او زائد بر نقل باب پکشتره سه اقسام کې فعل شش اقسام کې ثلاثي مجرد ده او په هفت اقسام کې صحیح ده بحث لکه ګرانه مخ چې مونږ وي امر غائب مجهول امر لتذهب ده کله تذهب ده امر غائب معلوم او مؤکد بانون تاکید ثقيله امر نه ده لتذهب نه لتوس نه ده لا فعل مستقبل معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله او صيغه جمع مؤنث حاضر وس موږ د شو کو کنه چې لته د ابد نه بغدان شروع کو د دې څخه درو سره چپ شو لته ذهبن لتذهبن مخکې وزن لو کوي کم ټکي به ګران شي زو کما
مقطعين ته وګورئ دا مقطعين وکئ مقطعين ها مفعلين مثل مفتاحين مفتاحين او حروف اصلي زائد برای اشتقاق میم یا نون صيغه صدا تثنیه او دا کم دغه باس کم ده اسم اعلی اسم وای گردن چرا شو بگه مقطع مقطعان مقطعين یاد بشی دا